نصوح نومې یو کس او دا کس کوسه شانته او توجه شته د ماري جملې ته د الفاظ لک بدل ویم توجه شته आवाज را نه څوک چې ودري سبحان الله وای ماشاءالله دا هټول دي توجه واړه د جملې ته زم چې تاسو ذهن متوجي شي وای نصوح نومې یو کس عموما د جنکو غوند ښکارېده خو او سړی توجه شته دا د یو باچا او دغه په وخت کې نو دغه څه ډیپټي و د بخزو له مالش کولې او د باچا لور به پټپ کې را سملولې او لامبوله به هغه خدا ګمان کو چې جوړدا جینې ده نو هغه به خپل شهوت د هغې نه پوره کو چې د باچا د کمې چې د باچا چې کومې زنانه وي هغې له به مالشونه کول او لامبولې به توجه غواړم دې جملې ته زندگی تیرېده الله وی ان بطش ربک لشدید دل مې درکړی دی دنیا کې وکه خو یو ټایم شته چې راټینګوم به دی که ستاسو خیالي بعد خلک ډېر موچ کي او په مستۍ یاره جي ما خدای دغه کول زه به دغه کړی وم که نه نو تاسو ته پته شته سړی چې منګک راټینګوي نو پنجره کې ورته سور ټماټر کېږي نو چې هغه د سور ټماټر پسې راشي اموخته یې پې خو چې خلاص یې کړي نو بیا مالک گیر کی د بار وتو لارې نه توجه شته د جملې ته اخو سور کی ویجی د ټماټر مختیم خو چې خلاص شي او پنجره په باندې بند شي نو بعد د عالمان مالی دي چې ګوره هغه پنجره بیا نیر کې خکته کې غوپې ورکړي منګکانو له غوپې ورکړي داسې افراد بمتالي دي چې پښو ګیره کې کرنټونه ورکړي ویس وځي په پنجره کې دې د ما کم ترې خوړلې دي یا زم طلاق دا بې جانه دی نو دا کم ترې ته ولې ساتي چې حفاظت نشي کولی ته بیا ما یو ویډیو لیدلې ده په فیسبوک باندې پیشو ته ور پټرول په واچو پنجره کې بند کړي و او هغه چې کوم چغې والے مؤمنانو ودا د ما کم ترې خوړلې الکه ظالمه خدای دې بدبخت او د پیشو خو په زناور کې حیات الحیوان لیکلي دي په ساوتو کې په زناور کې د ټولو نه اوله پیشو ده دنه سا په اسانه نوزي دنه سا ډیره پتا به تاسو به د مشرانو نم اوریدلی چې پیشو نه سا ډیره په سخته باندې اوزي محترمو او هغه بند کړی و په پنجره کې او هغې چې کومې چغې والې پیشو د ماشومانو محترم داسې ظالمان شته په دنیا کې محترم نو الله ډیل درکړی دی ګیری یې نصوح وایي ښځې به مې د باچا لامبولې بس سر کې ومه مزه وراته جي توجه غواړم دې جمله ډېر تیش کې ومه د باچا لوریانې به مې بربنډې کړې او لامبولې به مې یوه زندګي راله د باچا د لور نه یو هیره روکه شوه ډېره قیمتي وه بادشاه وې کتار کې شی څوک چې ورسره کار کوي کتار کې شي د یوې جینې نه به کپړې ایستې او هغه د جینکو صف کې زم ولاړم د دې را باندې ګمانو چې دا جینې و من کې زه خو هلک ومه توجه شته دې جملې ته زه خو هلک وم په نمبر کې ودرېدم ما وې پلاره کې کپړې درنه ویستې او د ولیدې نو تا خو ټوله زندګي د باچا لوریانې بربنډې لیدلې دي نو داسې حشر به را سره وکړي چې د آینده زمانې دپاره به عبرت وګرځي او به مې سوځي غوښې به رانه جدا کړي نو په زړه زړه کې مې خدای ته وعده وکړه ما وی خدایا دا ټوله زندګي مې په شهوت پرستۍ کې تېره کړو تا لیدلې یم خو خدایا اوس مې تا سره حقه وعده ده الله چې نه به کومه خدایا تا ته مې توبه ده الله اوس مې ماف کا نصوح وی خدای ته مې جړل مې د سترګو نه مې اوښکې بهیدي مونږ خو اټولو زنانه وجړل چې مونږ ګیر نشو وی امام پکې جړل خو د ما غرض توبه و خدای ته ما وی خدایا باس ډېرې دوکې مې دی لوه خدایا اوس درته توبه وباسم د خدای شان ته وګوره چې زما نه مخکې یوې ښځې له راورسېده اواز وشي وي راسه هیره پیدا شوه پلانکي ځای کې پرته وه باس کپړې مې راونغاړلې ما وی خدایا قربان شم ستا د ربوبیت نه نو تماما زندگی مې ته خفه کړې وې خو خدای یو ساس کې مې درته وبیو نو قربان شم خدای ستا د ذات نه نو خدای ستا د رحمت نه قربان شم ټیم را سره لاړم بستره مې ګول کړه زنانه راپسې رالې ته ولې خفه شوې خیر دی زمونږ غرض خو ستاسو بېعزتي نه وه خو باچا د باچا سره څه کېږي د باچا لور راپسې خود راله
ما ته وی راځه تا به زندګۍ کې خپه نه کړم ولې ځې تا خو ټول عمر زمونږ خدمت کړی ما وی نه خبره دا نه ده باس ما د یو ذات سره ډیلینګ وکړو ما خپله نوکري بدله کړه ځان مې د بل چا نوکر کړ وی اواز یې راته وکړه زه به د هغه نه ډېرې درکوم د هغه نه به دې ډېره خوشحاله ساتم ما وی قسم دی که مې ته ډېره خوشحاله وساتې قسم دی که ته نه ډېره راکړې ته ما ته نوم ووایه دا کوم بادشاه دی ما ورته وی دا هغه بادشاه دی چې دا د ستا د پلار د بادشاه بادشاه دی محترمو هغه ذات نوکري مې وکړه راووتم او تمامه زندګي مې د خدای په عباداتو کې تېره کړه سلام